عزتمندو مشرانو السلام علیکم. ورونو نن ستاسو ته کومه دا جذبه چې په یو کال باندې ټول راغونډ شوي د اویس شهید په سلسله کې زه تاسو له دا مبارکي درکوم چې انشاءالله دا کیس حل والی چې تاسو شاته ولاړئ تاسو د هغې په حق کې تاسې راوځئ نو دا انشاءالله په ورځ دوه دریو کې به دا کیس حل کېږي. خو زه د پولیس والا کیس یو اګره کې یو ماشومه مړه شوې وه تاسو ته به یاد وي چې هغې کې هغې یو لیونی په کیس کې راوستی و. مونږ دا غواړو چې مونږ لیوني نه بنو. مونږ روغ سړی پکار دی چې چا کیس کړی دی پکار دی چې هغه گرفتار کړی شي او هغې له په دې چوک کې سزا ورکړی شي چې د خلکو ته پته ولګي چې یاره حکومت دې ته حکومت وایي دې ته نه وایي چې بس ونیولو قیادي کو او بس بری شو. اوسه پورې چې څومره کیسونه په پاکستان کې په پنجاب کې په سرحد کې چې څومره کیسونه شوي دي د هغې هېڅ رزلټ نه دی وتی. کیسونه هغه ملزم گرفتار شي هغې نه پس پته نه لګي چې ملزم څه شو سزاوار شو څه چلو شو ورته څه ونه شو. نو وروڼو زه دا پولیس ته هم دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ چې صحیح طریقه باندې تحقیق وکړئ د هغې هغه سړی رونیسئ هغه کسان ګیر کړئ چې کوم دا شی هغې کړی دی. ولې چې هغه ما په فیسبوک باندې لیدلی و چې هغې دا ویل چې هغه سبق ویله موبایل باندې رنګ راغی نو هغه رنګ هغه موبایل هغه د هغې بایوډیټا پکار دی چې هغې نه تاسو ته اوسه پورې هغه ملزم هم ګرفتار کړی وی هر څه تاسو په لاس کړی وی. خو زه د خپل د مشرانو پرون چې هغې خبر شوي دي مونږ ته اطلاعګانې شوي چې یاره ساشن دی په مندړي کې به یو احتجاجي روډ به بلاکېږي د اویس مرحوم په سلسله کې تاسو به ضرور کې شرکت کوئ او هغې د طرفه هم هغې دا پوره تاکید کړی دی چې انشاءالله د اویس والد صاحب سره د هغې علاقې خلکو سره به قومي وطن پارټۍ شانه به شانه ولاړي چې څه مشکل وي چې څه حل وي چې څه خبره وي هغې کې به انشاءالله مونږ تاسو سره به په عقیده ښه مرسته کوو او انشاءالله دا نه وایو چې یاره مونږ به رسو کېږو ښه به په ایماندارۍ سره درته ولاړ یو. اوس اخره کې زه دلته ټول مشران هم ولاړ دي زه هغې ته هم دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ د خپل د کشرانو هم لږ تپوس کوئ چې ستاسو کشر کوم خواځي چا سره کښېني چا سره پارټي ده اټي پارټي کوي نو تاسو هم لږ خیال پرې ساتئ چې یاره داسې واقعات آینده لپاره ولې چې نن سبا داسې وخت دی چې ځان به په خپله ساتئ. نو زه د ما دا درخواست دی ټولو وروڼو ته چې وروڼو تاسو خپلو هم تاکید کوئ خپل د کشرانو دا معلومات کوئ چې دوی څه کوي او څه نه کوي. ولې چې ډېر داسې کسان دي داسې هغه دي چې هغې بلکل د هغې د خپل د کشرانو معلومات اورو ساتي نه. اخره کې زه بیا تاسو د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ ګڼ تعداد کې راغلي او دلته د اویس شهید په سلسله کې او انشاءالله که هر ځای کې وه که پېښور کې جلسه وه که په چارسده کې پروګرام او که هر ځای کې پروګرام انشاءالله مونږ به قومي وطن پارټۍ کې به هغه باقاعده نمایندګي کې داږي. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول زه د شمالي شنغر د ټولو پاټو د مشرانو د نوجوانانو د سټوډنټانو او د مزدورانو غریبانو شکریه ادا کوم چې هغوی په دې سانحه کې څومره د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړله په څومره ګڼ تعداد کې دا عظیم غم دا عظیمه سانحه چې کوم زمونږ بختورشار ورته د هغوی د زوی د شهادت په شکل کې
رسیدلی وه هغه مې ورسره شریک کړ. نن که بختور شاه ورور حوصله لري دلته په سټیج تاسو سره خبرې وکړي، نو دا د دې علاقې دا اتحاد و، دا ستاسو غرورولي وه. نن دا حوصله چې څنګه تاسو دله ورکړله، همدغسې د دې علاقې د غیورو عوامو د غیرتمندو عوامو نه زموږ همدغه توقع ده چې انشاءالله دا کم ظلم چې شوی دا به هم په دقسې په اتفاق باندې پر کردار ته رسوو. زه په خصوصي توګه باندې د خپل ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب شکریه ادا کوم چې هغه هم په دې کې بھرپور هغه دغه وکړو زموږ صوبایي قیادت ته. هغه وویل موږ پرون په زه سهار د خپل د شمالي اشنغر د یو بچي د یو کشر یا د یو فرد په شکل کې د بختور شاه په غم کې شامل شوم. نو مازدیګر چې کوم دی زه د پارټۍ په توګه باندې د خپل ملي مشر د هغه په اشاره باندې د خپل صوبایي قیادت لاندې د خپل په وفد په شکل کې موږ هغه سره شامل شو. نن موږ په دې احتجاج کې په ضلعي په سطح باندې زما مشران زمونږ د ضلعي مشران زمونږ کابینټ د ضلعي هغه دلته موجود دی او هغه دلته راغلی دی او موږ په حیثیت پارټۍ په دې کې موږ د په غم کې شریک یو. زه هغه خبرې دهراول نه غواړم چې کوم زموږ مقررین یې وکړه. دلته چې کوم مقررین کومه خبره وکړي هغه د علاقې د ټولو خلکو خبره ده. خو زه زموږ انتظامیه چې کوم ډېر پروفیشنل خلک په کرسو نن سبا ناست دی، زه صفت خو یې نه کوم خو پروفیشنل دی او ډېر پوهه خلک دی. ډي پي او صاحب هم ډېر انرجیټک دی، داسې زموږ ډي اس پي صاحب، داسې زموږ ایس ایچ او صاحب. نن دا احتجاج دا موږ په دې پرشر نه غورځوو، په دې موږ داسې پرشر نه غورځوو چې دوی د خر په ځای کولالو داغي نه. زموږ د احتجاج دا د دوی د مرستې دی، د دوی د لاس د مضبوطولو دی. نن ورته زه د دې سټیج نه ویم په هغې موږ پوهې چې داسې غیبي علم نشته چې هغه به لاړ شي او بس یکدم به د ملزم لاس ونیسي او هغه به را روان کړي. په دې موږ پوهې، په دې د علاقه هم پوهه ده. خو زه نن ورته دا ویم چې تاسو به مخکې کومې خربې وي چېرې په دې کې سیاسي مداخلت کېږي پکړ تکړ پکې نه شو کولی. نو نن دې شمالي اشنغر غونډ سیاسي قیادت غونډ عوام که هغه په هر شکل کې دي هغه تا نه مطالبه کوي او تا له موږ دا واک اختیار درکوو که د شک په بنیاد باندې ته زما ګرفتاري کوې نو زه هم د تا زرم، خو چې موږ ته صحیح کس چې کومه دی دلته میلاو شي دا که ته د شک په بنیاد باندې د بلې پارټۍ د یو مشر ګرفتاري کې عام کس خو پرېږدوه نو موږ هغې تاثیري موږ تا له مکمل اختیار درکوو او د هغې چې د هغې پورې په 16 تاریخ پورې د دې اختیار په وجود هم که ته ناکامه شوې نو بیا دلته ستا هېڅ څه حق نه جوړېږي، بیا دلته د انتظامیې هېڅ څه حق نه جوړېږي. زه یو ځل بیا چې په کومه قاعده کم جوش او جذبې سره تاسو د دې ظلم خلاف راوتي یې، تاسو چې کوم د خپلو د اسلافو د مشرانو چې کوم به موږ په کیسو کې سره پورېدل زه په هغې باندې ډېر زیات فخر محسوسوم. او نن موږ ته داسې یو دغه پیغام میلاو شو چې د شمالي اشنغر خلک که په پاټو کې تقسیم وي، خو چې کله د قوم خبره راشي، کله چې د ظالم خبره راشي نو قوم چې بې نه پارټي نه څه بې غونډ قوم په یو ډله باندې ولاړي. نن چې کوم دی قوم په یو ډله باندې ولاړ دی. څنګه چې مشرانو څه قسم کمیټې جوړه کړه که په هغې کې مالي دغه یې که په هغې کې هر څه نو په حیثیت قومي وطن پارټۍ په هغې کې بھرپور کردار ادا کوي. ډېره ډېره مننه.